بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. جی نو منګه مخکې سبق کې د خاص تعریف کو چې خاص څه ته ویل کېږي کل لفظ وزیال معنی معلوم على الانفراد او بیا د تعریف کې د جنس او د فصول ویل چې کل لفظ په منزله د جنس ته وزیال معنی دا جننده فصل اول ده او معلوم مراد معلوم المراد که معلوم البیان ده هغه خبره اترې وکړه. بیا دا غینه بعد د خاص درې قسمونه وي چې خاص نه چې کوم خصوص معلومیږي یا به خصوص الجنس یا به خصوص النوع یا به خصوص العین. خصوص الجنس مطلب دا دی چې دا معنا په اعتبار سره یہ جنس یو معنا په اعتبار سره هغه چې د جنس باندې دلالت کوي په خاص جنس باندې دلالت کوي اگر چې افراد ډېر وي او نوع چې د معنا په اعتبار سره په ډېرو باندې صادق کیږي په یو قسم نوع باندې یو قسم نوع په افراد باندې صادق کیږي. بیا د جنس او د نوع تعریف کړو چې د حقائق د مناطقو په اصطلاح کې او د په تعریفاتو کې حقایق ټکی حقیقتونه او د اصولیینو په تعریفاتو کې په دې کې د اغراض ټکی. نو دغه کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض دا د اصولیینو باندې جنس تعریف ده او متفقین بالاغراض دا د نوع تعریف ده او د مناطقو په نسبانه کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق دا د جنس تعریف ده او متفقین بالحقائق دا د نوع تعریف ده. نو ډېر غلط یو سیس دا اصولیین په نسبانه جنس وی او هغه د مناطقو په نسبانه نوع وی. د پرون خبرته شو به مثالونه ذکر کړو انسان دا د جنس لپاره مثال او رجل دا د نوع لپاره مثال او زید دا مخصوص العین د خصوص العین لپاره مثال شخص معین لپاره مثال. اوس دا وی د نن سبق کې د خاص حکم بیانې د خاص دو حکمونه دي یو دا دی دا په یاد باندې یادول پکار دي وحکمه ان يتناول المخصوص قطعا یو دا دی او دویم ولا يحتمل البيان لكونه بينا. دو حکمونه د خاص نمبر 1 دا دی چې خاص خپل مخصوص تا قطعي تور باندې شامل وي یعنی د دې چې کوم معنی دا کوم مدلول دی نه پرې باندې قطعي تور باندې دلالت کوي. او دویم دا دی چې دا د بیان احتمال نه لري د بیان د وضاحت احتمال نه لري لکه دا په خپل باندې واضح دی لکه موږ وی زیدون عالم نو بری زیدون عالمون کې دا زید دا لفظ مخصوص دی خاص دی او دا په معین شخص باندې دلالت کوي. نو چې کله موږ زید وې نو زمونږ په ذهن کې یو خاص شخص راغی نو ټول زیدونه زمونږ په ذهن کې نه راځي دغه شانتي ما وی عالمون نو عالمون لفظ خاص ته بلې لفظ خاص سره ماده دا پته ولګی دا چې د صفت د علم او صفت ورته شامل دی د کتابت ورته نه شامل د قراءت ورته نه شامل. نو د زیدون عالمون سره مونږ ته دا پته ولګی دا چې دا زید د لپاره علم چې دا ثابت دی پوه شو باندې. او دویم نمبر دا احتمال د بیان احتمال نه لري د بیان احتمال نه لري د بیان بیا قسمونه دي دلته مطلب دا دی چې دا د بیانې تفسیر احتمال نه لري د بیانې تفسیر احتمال ځکه نه لري دا په خپل باندې واضح دی د نور قسمه بیانونه چې دا احتمال لري په دې باندې پوه شئ ها دا و بیا زما خبرې خبره تر د بمنس کې کو. ولما فرغ المصنف رحمت الله علیه عن تعریف الخاص وتقسیمه کله چې مصنف رحمت الله علیه وزګار شو د خاص د تعریف او دغه د تقسیم نه نو شرع فی بیان حکمه د خاص په حکم باندې شروع کړه فقال فرمای وحكمه او حکم د خاص دار ان يتناول المخصوص قطعا چې شاملي بدا مخصوص ته قطعي تور باندې وذلګي لیکل حکم ستوي اي اثره المترتب عليه ان هغه اثر کم چې مرتب کولېږي په باندې لکه موږ وایو منز بنکو د منز حکم سره نو د منز حکم دار چې په دنیا کې د الله حکم پوره کیږي او په آخرت کې ته جنت ملوي دا د منز اثر ده چې ته دا کار کوي نو اثر وي نو دغه شان دي د خاص حکم یعنی اثر هغه اثر کوم چې مرتب کیږي په باندې اثر ان يتناول المخصوص قطعا ان يتناول المخصوص چې دا به شاملېږي مخصوص الذي هو مدلول چې کوم چې مدلول له اي کوم چې په دې باندې دلالت کوي قطعا قطعي تور باندې قطعي تور مطلب سره بحيث يقطع احتمال الغير چې قطع کوي به احتمال لغیر
احتمال په دوه قسمه دی، یو احتمال ناشی بلا دلیل دی او یو احتمال ناشی بالدلیل دی. احتمال ناشی بالدلیل څه ته ویل کېږي؟ لکه یو دیوال دی او دا د خټو ګټو دیوال دی او دې کې دغه پکې راغلي دي چوندونه پکې راغلي دي او دا ګټې د یو بل نه جدا شوي دي او تیزه هوا ده او جپاړ د طوفان دی، خلک تا ته لکه دیوال خواته مه کښېنه، د دیوال بره باندې راګزار شي، دا احتمال ناشی بالدلیل دی. ځکه چې دیوال کمزور هم دی، د خټو ګټو هم دی او سیلۍ هم ده او پای کې چوندونه پکې هم راغلي دي، نو احتمال شته. یو احتمال ناشی بلا دلیل دی. احتمال ناشی بلا دلیل لکه دا اوس دا دیوال دی، خپل غټ دیوال دی، پلستر دیوال دی او د خټو ګټو دیوال نه دی او ښکلي سیمټ پکې لګېدلي دي او باجري پکې لګېدل ده، حتی دا دیوال ته ګوره ډډه مه وه، ولې دا دیوال به راباندې راګزار شي، نو دیوال به راباندې ولې راغورځېږي چللی، نو دا احتمال شته چې خدای پاک قدرت خپل دی کې او راغتوي خو لکه بلا دلیل دی. پوه شئ؟ نو کله چې موږ زید ووې نو دا احتمال به کوم شته چې هلکه زید عالم او د دم زید نوم 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 د ټولو کمرې نه زید نوم دی، نو دا احتمال به شته او احتمال ناشی بلا دلیل دی. بحيث يقتضي احتمال الغير چې احتمال د غیر نه لري. فاذا قلنا کله چې موږ زید عالم نو فزید خاص، دا زید خاص ته لا يحتمل غيره، دا احتمال د غیر نه لري، هغه احتمال ناشی عن دلیل، ناشئا عن دلیل چې دا ناشی په دلیل سره پیدا کیږي، د دلیل نه ناشی معنا پیدا کیدونکې. قرآن مجید کې څه دی؟ هو الذي انشأ لكم السمع والابصار. وعالم ايضا خاص، او زید عالم کې دا عالمون هم خاص ته، لم يحتمل غيره كذلك، دا احتمال د غیر نه لري، دغه شان دی، یعنی صرف علم احتمال لري، د دین علاوه د بل څه احتمال نه لري. فكل واحد من الكلمتين، هر یو د دې دوه کلمونه يتناول مدلوله قطعا، دا شامل دی خپل مدلول ته قطعي تور باندې، فثبتت من مجموع الكلام، نو ثابت شو د ټول کلام مجموعه کلامنا قطعيه الحكم، قطعي حکم په سمانه بعالم على دين، چې عالم په دې باندې به هاذ په دې واسطه سره پوه شو به باندې. او دویم حکم ولا يحتمل البيان لكونه بينا، او دا خاص د بیان احتمال نه لري ځکه چې دا په خپل باندې بین دی. هذا حکم آخر، دا دویم حکم دی مقو للحکم الاول، چې الاولنی حکم لره قوت ورکوي، وکأنهما متحدان، او گویا کې دا دواړه متحد دي، دا دواړه سره متحد دي. نو چې دواړه متحد دي نو دا ته ولې ذکر کوي بیا لکه دواړه متحد دي، نو ولې ذکر کوي؟ نو وی دا الاولنی چې نه دا موږ د احناف مذهب ذکر کو، اولنی موږ څه ذکر کو؟ دا احناف مذهب دا دی چې خاص په خپل مخصوص باندې قطعي طور باندې شاملېږي، او د دویم چې دا د خصم مقابله ذکر کړی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، داغه د قول د امام شافعی رحمت الله علیه چې دا من خصم دی بریږي، خصم مد مقابل ته ویل کېږي، داغه د قول نفي کول لپاره چې هغه وایي چې خاص د بیان احتمال لري، نو موږ داغه د خبره رد کولو لپاره د دویم خبره ذکر کړله. لکه پوه شو به معنی وای دویم حکم د خاص داره چې دا احتمال د بیان نه لري، نو دا حکم او د اولنی حکم د دواړه یو شان دي، نو دا دی ولې بیان کو؟ نو دا مې ځکه بیان کړو، د اولنی مې ځکه بیان کړو چې دا زموږ د مذهب د احنافو، او دویم مې ځکه بیان کو چې دا د نفي د قسم وشي د امام شافعي رحمت الله علیه چې وایي چې دا خاص د بیان تفسیر احتمال لري. د بیان قسمونه دي، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان تقریر، بیان تبدیل، نو دا خاص صرف د بیان تفسیر احتمال نه لري، د نورو احتمال لري، خو د نورو په احتمال لرلو باندې هغه د قطعیت نه وځي، د قطعیت نه وځي، نو هغه خاص احتمال لري. اوس وایي کتاب کو ګورئ ولكن الاول لبيان المذهب، یعنی د اولنی حکم چې ما بیان کړو کنه چې دا خپل مخصوص د قطعی طور باندې شامل وي، نو دا بیان د مذهب د احناف وو. والثاني او دویم قول چې ما وی چې دا احتمال د بیان لري لنفي قول الخصم، د پاره د خصم د قول د نفي کولو، خصم مد مقابل چې دلته مد مقابل امام شافعي رحمت الله علیه، دا د قول د منفي کولو د پاره چې هغه وایي چې دا خاص نه دا احتمال د بیان لري. ولتمهید التفریعات الاتیه، او دویم نمبر ما د دویم حکم څخه ذکر کو چې دا راتلونکي تفریعات چې د خاص په حکم باندې کم کوي چې هغه لپاره د تمهید جوړ شي. ورستو او تفریعات د بیانې، سو تفریعات او تفریعات بیانې، نو او تفریعات نمک کې دا تمهید جوړول لپاره ما د دویم حکم بیان کوم.
ای لا يحتمل الخاص بیان التفسیر و احتمال او خاص د بیان احتمال نه لري خو صرف د بیان تفسیر احتمال نه لري ولی لکونه بینا بنفسه دا په خپل باندې بیان دی بیان تفسیر خو حال راځي چې کله یو خبره واضح نه وي نو دا بیان تفسیر په ذریعه سره داغي وضاحت وشي دا بیان تفسیر په سره داغي څه وشي وضاحت وشي نو خاص وي په خپل باندې بیان دی نو لہذا د دې بیان تفسیر ته ضرورت نشته ده فهو مقابل للمجمل نو څنګه چې د مفسر د مجمل په مقابله کې راځي دغه شانته د خاص هم د مجمل په مقابله کې راځي پوه شئ فهو مقابل للمجمل بحيث يحتاج الى بيان المجمل وتفسيره ځکه چې مجمل د مجمل بیان او داغه تفسیر او داغه وضاحت ته محتاج وي نو خاص د خاص د مجمل په مقابل کې راځي ځکه مجمل چې نه دا بیان ته محتاج وي او خاص دا بیان ته محتاج هغه پوه شوي خو د بیان چې نور قسمونه دي بیان تقریر بیان تفسیر بیان تغییر بیان تبدیل نو دا خاص صرف د بیان تفسیر احتمال نه لري د بیان تقریر احتمال لري بیان تقریر د مخکې خبره دا مؤکد کولو د بار راځي لکه تاسو پروس کلمې فسجد الملائکه كلهم اجمعون نو كلهم اجمعون دا بیان تقریر دی دا بیان تغییر چې په دې باندې مخکنی حکم بدل شي یو سړی دا سره وي خپل خزته انت طالقون نو پرې انت طالقون سره خو خزه طلاق شو خو کده ته ان دخل الدار نو به ان دخل الدار دا بیان تغییر دی نو بیان تغییر دا احتمال درې لري ځکه هغه چې دا په دې سره د قطعیت نه اوزي په دې سره د قطعیت نه اوزي او د بیان تبدیل چې ورته نسخ ویل کېږي دا غي احتمال هم لري او باغې باندې چې دا د قطعیت ته نقصان نه رسي دا غي احتمال لرل شي خو دا خاص د بیان احتمال نه لري صرف د بیان تفسیر احتمال نه لري په دې پوه شئ واما بیان التقریر والتغییر بیان تقریر یعنی مخکنی خبره وضاحت لپاره مؤکد کولو لپاره چې احتمال د غیر د مجاز نه لري جاء زيد النفس فزجل ما كلهم بروز قال ویلي لانه لا ينافي القطعيه زکدا بیان تقریر او بیان تغییر خاص دی احتمال لري زکدا دا قطعیت منافی دي فان بیان التقریر يزيد الاحتمال الناشئ بلا دلیل زکه بیان تقریر خو هغه احتمال لري کوي کم چې ناشئ بلا دلیل وي بیان تقریر احتمال ولي لري نو ځکه چې بیان تقریر هغه احتمال لري کوي کوم چې ناشئ بلا دلیل فيكون محكما كما يقال نو دا محکم نه لګوي چې جاءني زيد نو دا دویم زید د اولنی لپاره بیان تقریر دی وبيان التغيير يحتمله كل كلام قطعيا كان او ظنيا او بیان تغییر د دې احتمال هر کلام لري کاغه قطعي وي او کا ظني وي كما يقال لك ویلګي انت تعلق ان دخلت الدار پوښوي وهكذا بیان التبديل يحتمله الخاص او دا رنګ بیان تبديل دا هم خاص د احتمال لرل شي ځکه بیان تبديل نسخ او نسخ په هر څه کې راتلی شي پوښوي به باندې نو خلاصه څه شول د نن سبقو نن موږ د خاص حکم بیان کړو خاص به حکم دي یو دا چې خپل مخصوص ته قطعي تور باندې شامل وي یعنی احتمال نه لري هغه احتمال چې ناشئ بلا دلیل احتمال نه لري اذم خاص په خپل باندې بیان دي نو دا د بیان تفسیر احتمال نه لري دا بیان تفسیر احتمال د نور بیان تغییر بیان تقریر احتمال لري دوه حکمونه ولې بیان کړل اولنې حکم چې د مذهب د احناف ذکر کولو او دویم د قسم د قول منفي کولو لپاره پوه شو به باندې پوره ده ان شاء الله چې بیا کله ملاقات وشو ژوند دیو بیا به تفریحات وکړو